زمونږ د دیوبند په دې بزرګانو کې یو بزرګ تیر شوی دی. هغه یو علاقې ته تللی و، هلته له چا دعوت کړی و. نو چې کله هغه علاقې ته لاړ نو هلته کې په هغه علاقه کې یو د خاورو یو منګی و. نو هغې کې چې به کله هغه خلکو اوبه واچولې او د اوبو نه به یې ډک که، د ماښام به پکې اوبه واچولې، د اوبو نه به یې ډک که. سحر چې به بیا کله هغه منګی خلکو وکته نو هغه منګی اوبه چې به پکې کمې وي هغه به خوټ کېدې او هغه اوبه به ډېرې زیاتې ګرمې وې. دا خلک پریشانه و، حیرانه و چې یاره دا څه معامله ده، دا څه چل دی چې په دې منګي کې داسې بغیر د اور نه بغیر د ګیس نه په دې کې چې دی نو دا اوبه ګرمیږي داسې. دغه بزرګ لاړه او د خلکو د علاقې دغه منګی راوړ او دې بزرګ ته یې وویل چې یاره زمونږ په دې علاقه کې دا یو منګی داسې دی چې دا جوړ شوی دی د خاورې نه او په دې کې چې ماسخوتن کله اوبه مونږ واچو او دا بیا سحر مونږ دا اوبه ګورو نو دا اوبه ګرمي ایشیږي، دا څه وجه ده؟ هغه ورته وفرمایل چې تاسو دا منګی د اوبو نه ډک کړئ او نن به یې زما خواته کېدی د شپې. هغې دا منګی د اوبو نه ډک کړه او د دې بزرګ خواته یې کېښود د شپې. دا بزرګان د الله ولیاني، د الله دوستاني، دیو ته الله تعالی کشف کوي، الله تعالی ورته په زړه کې اچوي چې څه معامله. نو د بزرګ د الله تعالی نه دا وغوښته چې زما ربه دا څه معامله ده، دا څه خبره ده چې په دې کې دا خلک دا اوبه واچوي او بیا سحر له دا منګی د اوبو نه ایشیږي، دا اوبه پکې ګرمي. نو تاسو ته مخکې ما دا خبره وکړه چې دا د الله دوستان یې الله تعالی ورته کشف کوي. نو ده ته الله تعالی کشف وکړ، الله تعالی ورته دا وښودله چې کله ګوره دا منګی کولال جوړاو، دا منګی کولال کله جوړاو نو په دې کې د مړي د داسې خاورې نه دا جوړ شوی دی چې په دغه خاوره کې د مړي هغه ذرات هغه هډوکي، مخکې تاسو ته دا خبره ما عرض کړله چې یو سړی مړ شي په قبر کې کېښودلی شي نو بیا د هغې نه بعد دا سړی څو ورځې په دې قبر کې پروت وي او 2-3 ورځې بعد د هغې نه بعد د دا سترګې راوبهیږي په مخ باندې، دا ښکلی خوبصورته مخ د ده خاورې شي، په ده باندې چینجي لګیا شي او دا غوښه د انسان دا په خاورو کې خاوره شي، دا هډوکي په خاورو کې خاورې شي، صرف د انسان د ملا د تیر یو اخري هډوکی چې دی هغه باقي پاتې شي او بیا د قیامت نه بعد د قیامت په ورځ باندې الله تعالی دغه یو هډوکي پورې دا پوره انسان را مرکب کوي، پوره انسان جوړی به. بهرحال هغه خبرې پسې نه ځمه، خو کله چې دا کولال وي دا منګی جوړاو نو دا د داسې خاورې نه جوړ شوی دی چې په دې کې د یو ګناهګار بنده کم جسم چې و هغه د خاورو سره خاورې شوی و، غوښه د خاورو سره خاورې شوې وه، هډوکي د خاورو سره خاورې شوي وو، هغه خاوره په دې کې ګډه شوې ده، هغه خاوره په دې کې شامله شوې ده او د هغې نه بیا یو کولال چې کم دی نو هغه دا منګی جوړ کړی دی. نو کله چې الله تعالی دې ګناهګار بنده دی روح ته هغه سزا ورکوي، سزا ورته ورکوي نو هغه د سزا دغه شدت د وجې دغه ګرمایش د وجې نن چې کم دی نو په دې منګي کې هغه اوبه ګرمیږي او هغه اوبه یشیږي. نو الله تعالی ته د انسان د ذراتو پته ده.